دعوی مطلب شو لکه د لمر غوندې ښکاره ده رسالت عقیده. د دې نه بعد زمونږ د دې پروګرام او د دې جلسې او د دې اجتماع او د دې تحفظ عقایدی عقیده ختم نبوت کانفرنس مهمان خصوصی استاد محترم سرمایہ اہل سنت والجماعہ فقیہ العصر اسیر اسلام فکر اخلاص نمونہ اسلام شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب مبلغ جماعت اشاعت التوحید والسنہ پاکستان اغیتا دعوت ورکو چمیکتا تشریف راوڑی او دخلو زرین و خیالات اظہار وکی درسو شیرون سراؤتوے وی ہار دے پراتو دا احسانونو رات الغارکلو ہار دے پراتو دا احسانونو رات الغارکلو مندر لطحبت ملے ڈک سڑکے ساتھرے دے او ایرا پورتا قدمنا محترمہ نازولی کا راپورتا قدمنا محترمہ نازولی کا مندر قدمیننا دزڑ چمن خور کڑے دے. الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أولو العلم والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الإسلام بدا غريبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. دا اللہ رب العزت لویا مہربانی و کرم نے دا قرآن و دا سنت دا حفاظت بخاطر دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموس رسالت بخاطر دا عظیم الشان اجتماع دا اشاعت التوحید والسنہ ضلع پشاور ملگرو دیر پا خلوص او دیر پا محبت باندی منعقد کڑیوا. اللہ رب العزت تے پخپل دربار لا یزال کی قبول و منظور کی. بہترین بیانونا تحقیقی مقالات اغا مخ کے پدے مسئلہ باندې وړاندې شو. زاجز یو سو گزارشات وړاندې کوم. هر یو عقیده چوي داغه دلاندې یو سیمواری پرتوي. دا هر یو عقیدی دلاندې
داغی منون کی یو ذمواری پرتوی لکه منگا عقیده الحمدللہ ثم الحمدللہ دا اللہ رب العزت دا توحید لرو او دا اللہ رب العزت دا توحید دعوت ورکو دا اللہ رب العزت دا توحید یو تقاضشتا او دا اللہ رب العزت دا توحید یو ذموارشتا چا زمون کو گو دا چی منگ با عبادت دا اللہ کو صرف دا ندا چی منگ دا وایو چی منگ اللہ یو منو نبس لانڈ خبر دادا چی منگ اللہ یو منو نو منگ صرف دا اللہ منو دا بلچا نمنو دا اللہ رب العزت عبادت دا اللہ رب العزت اطاعت مطلقہ دا اللہ رب العزت حکومت دا اللہ رب العزت حاکمیت دا اللہ رب العزت دعا او دا اللہ رب العزت نا حاجات غختل دا دا توحید ذمہ داری دا منگو قرآن کریم دا اللہ رب العزت کتاب منو دا غیبانی زمنگ ایمان دے دا دیر لاندی زمنگ یو ذمواری پرتا دا یو ذمواری پرتا دا دا قرآن کریم نظام منل دا قرآن کریم حلال حلال منل دا قرآن کریم حرام حرام منل دا قرآن کریم ارشادات اخلاق اغا دنیا تا منتقل کول داغی حقوق ادا کول دا عقیدی دا لاندی زمن ذمواری دا دا شانتی زمنگ عقیده دا دا مسلمانانو عقیده دا عقیده ختم نبوت چن اللہ رب العزت دنیا دا پارا دا کم انبیاء کرام راتل مقرر کریو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر طور سیدل دنیا چی اللہ رب العزت دا کم قانون دا پارا ابادولا دا آغی قانون تکمیل و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندیوشو دا غین رستو بل نبی اغا پیدا کیدن کے نشتا دا زمن عقیدہ دا عقیدہ ختم نبوت یعنی نبی علیہ السلام باندی نبوت قصر اغا تکمیل تورسید اغا سر تورسید انا اللبنا زچ کمدنو اغا خختیم نبی علیہ السلام سرا دا انبیاء مقرر شوی تعداد اغا سر تورسیدو دا زمن ایمان نے او دا زمن گا عقیدہ دا دا دی عقیدی دلان دی یو ذموارشتا چه دا عقیدہ زمن نا مطالبہ کی نبی علیہ السلام نبوت او دا نبی علیہ السلام پیغمبری دا نبی علیہ السلام رسالت او عقیدہ ختم نبوت اغا زمن نا مطالبہ کی او زمن پا اگوبانی او ذمواری اغا چه کمدن را گرزئی دا دی اجتماع مقصد دا دی کانفرنس مقصد دا ایمان دا تازکولو سرسرا احساسی ذمداری دا چه منگ سر دا ذمداری او دا آغی ذمداری احساس پیدا شی چه منگ دا آغا ذموارو سر ترسولو محنتو کو او دا آغی خواریو کو او آغا ذمواری سر تورسو گینی کم از کم منگ پاغی کے سر تورسو چه آغا ذموارو کی زمنگ استعدادات زمنگ جون اغا سر تورسی نور دا اللہ رب العزت دین دے سوک پزی و سوک پرازی آغا یو ذمواری چه زمنگ پو گور آغلی دا او پا منگ بانے آغا ذمواری دا آغا دادا چه نبی علیہ السلام کم دین راوڑو مخ کے حضرت شیخ کو فرمائل آغا دین اگر کامل نظام حیات تے اگر پورا نظام حیات تے لکا اليوم اکملت لکم دینکم ما فرطنا فی الكتاب من شیء تبیانا لکل شیء تفصیل کل شیء نبی علیہ السلام فرمائل من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة دا عقیدہ لرل او دا دی پرچار کول چه نبی علیہ السلام کم نظام حیات راوڑے دے کم طرز زندگی راوڑے دا
پاغي کې زمونږه لا نحتاج في تکمیله الى امر خارج من القرآن والسنة نمونږه نوی عقیده ته محتاج یو چې موږ نوی عقیده جوړ کړو کا د نور او د بشر وي کاغه د علم غیب وي کا د مختار کل وي نمونږ نوی عبادت جوړولو ته محتاج یو چې موږ نوی عبادتونه جوړ کړو کاغه ورس وي کاغه میلاد وي کاغه ذکر بالجار وي کاغه نور سيزونه وي من هغه ته محتاج نیو د عبادت پلار کې من نوی عبادتونو ته محتاج نیو دارنګي د معاشره پلار کې من نوی رسمونو رواجونو هغه ته محتاج نیو چې من غم کې خادای کې نوی رواجونه جوړ کو د شانته په نظام حیات کې په سیاسی زندګۍ کې منګه نوی قوانینو ته تحکم الی الطاغوت ته حکم الی الطاغوت ته دیموکراسی نظام ته یا کمیونیزم نظام ته یا نیشنلزم ته یا انټرنیشنلزم ته منګه نوی نظامونو ته هغه ته موږ محتاج نه یو منګه پورا نظام الله رب العزت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وذریعہ باندې دنیا ته را لګلې د هغه نظام منل د هغه نظام په خپل ژوند کې رایج کول او هغه نظام دنیا ته رسول دا چې کمنو زموږ ذمہ داری ده اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دور نرستو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دور نرستو دا مهنتونه ډیر وشو او کېدل خو یوم قران کریم صاف ویلی دی اعلان کړی کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والله متم نوره ولو كره الكافرون ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ليتم نعمته عليكم ولأتم نعمتي عليكم صراط الذين أنعمت عليهم الله رب العزت د دین مقابله کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت مقابله کې اول مسلمه پاسید اسود اونسی پاسید سجاح پاسیدلم دا سی وقت په وقت خلق پاسیدل د دې لپاره چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا راوړل شوی نور الله نور السماوات والارض نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړل شوی عدل هغه په ظلم بدل کی هغه نور په ظلمت باندې بدل کی خو چې چا کم مهنت کړی او څوک کم مهنت کوي الله رب العزت تباہی سره مخ کړی او ان شاء الله تباہ وي باقی کی یو مهنت انګريزو کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراوړل شوی دیوا هغه چې کم نه مړکی او هغه یو کس پیدا کو د انګريز د حکومت د خورولو لپاره د انګريز د حاکمیت د خورولو لپاره او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قانون او د نبی علیہ السلام د نور د مرکولو لپاره والله رب العزت هغه تباہ او برباد کو ان شانئک هو الابتر هغه الله رب العزت تباہ کو او تا سبای قیامت په هغه پسې لعنتونه ویل کیږي هغه پسې لعنتونه ویل کیږي اباد الله خزراهم ولعن الله ابائدهم الله رب العزت تباہ و برباد کی هغه کوشش کو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړل شوی دین او قانون هغه ختم کی او د هغه په ځای باندې د انګريز حاکمیت او د انګريز سلطنت غیر را غنیمت شمرد توفی کلیسا کرد و مرد هغه چې کوم ننو سلطنت د اغیارو د انګريز حکومت هغه چې کوم ننو غنیمت وګڼو د کلیسا طواف وکړو د بیت الله د طواف په ځای باندې او د ګرجو طواف وکړو والله رب العزت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور
افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا على افق العلا لا تغرب. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور هغه تر سبا قیامت پورې ځلیږي. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت. سر بکم سر بلند، سر بکم سر بلند، سر بکم سر بتیر، سر بکم سر بتیر. قافلہ رائحہ، قافلہ رائحہ. دیوبند کی تصویر، دیوبند کی تصویر. تاج و تخت ختم نبوت، جماعت ارشاد التوحید والسنہ. یو سړی هغه د انسانیت اصلاح کول غواړي، د انسانیت وحدت راوستل غواړي، د انسانیت اوچتوالی غواړي، د انسانیت رفعت غواړي. د هغه دپاره د انسانیت مزاج پیژندل ضروری دی. د هغه دپاره د انسانیت مزاج پیژندل ضروری دی. انسان خر نه دی چې په وښو به ترقي وکړي، انسان زمری نه دی چې په غوښو باندې به ترقي وکړي، انسان سپی نه دی چې په مردارو باندې به ترقي وکړي، انسان غوی نه دی چې په شنو وښو باندې او په بوسو باندې به غټ شي. انسان دی، انسان خلیفہ رب العالمین نے اس قال ربک للملائکتی انی جاعل فی الارض خلیفہ. د انسان مزاج کو پیجنا، د انسانیت مزاج اگر رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم منلی چې انسانیت له ترقی ورکول غواړي، انسانیت اصلاح غواړي، د انسانیت عروج غواړي، دا غیر اشتبه او تړي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. د انسانیت مزاج دی رسالت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن کریم کی چې کم ځای د یا ایها الناس خطابونه راغلي دي، هغې پسې چې کم امر راغلی دی هغه د انسانیت د ترقۍ ذرایع دي، هغه د انسانیت د ترقۍ ذرایع دي. لکه یا ایها الناس اعبدوا ربکم، یا ایها الناس اتقوا ربکم، یا ایها الناس قد جاءکم رسول الله، یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم، یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا فآمنوا بالله ورسوله. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره رشتہ چې جوړه نشوه د انسانیت برقرار نشي پاتې کېدی. ترقی او عروج خو لا لویه خبره ده. پرسوب ترقی نه ده، مال ترقی نه ده، او ګاډي ترقی نه ده، بنگلې ترقی نه ده، میډیا ترقی نه ده. ترقی د انسان په انسانیت کې ده چې کم یو نوع ده هغه نوع انسان ته حاصله شي هغې ته ترقي ویله کېږي. که یو انسان غوی شي دا ترقي نه ده، تنزل دی. که یو انسان خر شي، که یو انسان سپی شي دا ترقي نه ده، تنزل دی. فمثله کمثل الکلب کمثل الحمار یحمل اسفارا. دا ترقی نه ده، تنزل دی، تباهي ده. د انسانیت د انسانیت برقرار پاتې کیږي. د انسانیت ترقی ده په تعلق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. انګریز اول ملحد هغه کوشش وکړو د دې لپاره چې د نبی علیہ السلام نه رشتہ کټ کی او هندوستان خلکو ته وویل چې تاسو تر هغې پورې ترقي نشئ کولی تر څو پورې چې تاسو د برطانیې حکومت نه وي منلی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت هغه زمونږ دپاره نه دی کافي، موږ له نوی نبي پکار دی. هغه تباه او برباد شو. دویم قسم خلک راپاڅېدل، هغه وویل حسبنا کتاب الله، موږ له صرف د الله کتاب کافي دی. ما وجدنا فی کتاب الله اتبعناه، موږ صرف د قرآن منو، زمونږ حدیثو ته حاجت نشته. د هغې تعلق د نبي علیہ السلام نه کټ شو. لا اله الا الله ومنو خو محمد رسول الله نه انکار وکړو. د هغې رشته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کټ شوه، هغه تباه او برباد شو. هغې انسانیت د دایرې نه ووتل، مسلماني خو لا پرېږدوه.
دریم قسم را پاسېدل هغه یې ویل وایي ځینې آیاتونه ځینې حدیثونه د قرآن کریم آیاتونه د نبی علیه السلام حدیثونه هغه داسې دي چې زمونږ د عقل نه او د ساینټیفیک قوانینو نه لاس آف نیچرل نه د هغې نه خلاف دي لہذا موږ هغې کې د خپل سوچ مطابق تعویل کوو موږ په هغه آیاتونو کې او په هغه حدیثونو کې د لاس آف نیچرل د ساینسي اصولو د لاندې د هغې موږ تعویل کوو هغې په خپل نیت مؤولینو ګرځېدل خوا مؤولین نو محرفینو هغې د مسلمو عقایدو نه انکار وکړو د هغې رشته د رسالت د نبي علیه السلام نه کټ شوه دریم ویل وایي په قرآن نه پوهېږو په حدیثو نه پوهېږو یو امام غایب امام منتظر په انتظار یو چې څو پورې هغه نه وي راغلی موږ قرآن له لاس نشو وړلی حدیثو له لاس نشو وړلی شیعه امامیو دا ټول د نبي علیه السلام نه رشته کټ کوله که څوک هغه دا ووایي چې زما دپاره د نبي علیه السلام راوړلی شوی نظام هغه کافي نه دی او د نبي علیه السلام راوړلی شوی قانون هغه زمونږ د اوسني وخت ضرورت نشي پوره کولی د نبي علیه السلام راوړلی شوی نظام هغه زمونږ د ترقۍ ذریعه نه ده هغه د نبي علیه السلام د ختم نبوت نه دبکې چوپکې انکار وکړو او د هغه عقیده د هغه تعلق د نبي علیه السلام نه کټ کیلي د اصلاح نشي کولی د ترقی نشي راوستلی د فساد راولي د نبی علیه السلام د ختم نبوت تقاضا دا ده چې د انسانیت تعلق د سالم انسانیت تعلق وما ارسلناک الا رحمة للعالمین کافة للناس بشیرا ونذیرا لیکون للعالمین نذیرا د نبی علیه السلام سره د سالم کائنات رشتہ برابرول الا ان الطرق كلها مسدوده سوا طریق محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی ټول لارې هغه بند دي سوا د لارې د نبی علیه السلام نه د انګریز په قانون لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعي لما اتيتكم من رسول لتؤمنن به ولتنصرن قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا على ذلكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون چې په اوس دور کې د نبی علیه السلام د شریعت مقابله کې د موسی علیه السلام شریعت رالی د نبی علیه السلام د شریعت مقابله کې د عیسی علیه السلام شریعت رالی د نبی علیه السلام د شریعت مقابله کې د زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام یعقوب علیه السلام ایوب علیه السلام د هغې شریعت رالی په دې باندې دی الله ته نشي رسېدلی نو د انګریز په جوړ شوي نظام او دارنګې په ډیموکراسۍ جوړ شوي نظام د خواهشاتو نه په ډک نظام په هغې باندې الله رب العزت ته رسېدلی نشي نو دا د ختم نبوت ذمهداري ده چې د انسانیت تعلق د نبی علیه السلام د شریعت سره برابرول دویمه ذمهداري هغه دا ده چې د نبی علیه السلام د بعثت مقصد سر ته رسول چې نبی علیه السلام کوم مقصد لا را لېږلی شوی هغه مقصد څه دی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون الله رب العزت نبی علیہ السلام دل را لګلې د نبی علیہ السلام په دور کې د قریشو سیستم اف لایف دا غيو طرز زندگی وا او دا غيو میشنو چې موږ وحدت د انسانیت راولو مرکز د دنیا موږ سره دی چې هغه بیت الله رومیان ویل کیسر ویل وحدت د انسانیت هغه موږ راولو سالم انسانیت موږ یو کو موږ سره تعلیم دی او موږ سره مال دی موږ تعلیم یافته یو او موږ مالدار یو کسرا ویل چې موږ سالم انسانیت یو کو ټول انسانیت هغه موږ یو کو او په سالمه دنیا با
منګه چې کمدنو یو حکومت جوړو ځکه چې موږ سره فوج دی موږ سره زور دی چا په منجورتوب د بیت الله هغه دعوه کوله چې زه به سالمه دنیا یو کوم چا په مال باندې او په تعلیم باندې دعوه کوله چې زه دنیا باندې حاکمیت غواړم او چا په فوج باندې او په زور باندې دعوه کوله چې زه به سالمه دنیا یو کوم او په سالمه دنیا به حکومت راولم الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام راولې دا په زور نه و په زر نه و دا په نظام باندې و الله رب العزت هغه نظام ورکو او دا ښکارا کړل چې د الله رب العزت نظام دا د وحدت ذریعہ ده د انسانیت د وحدت نن کې یو سره هغه نظام جوړي چې موږ ټول نظامونه یو کو او ټول دینونه یو کو دا الله په خوا کړی دي الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جامع المحامد كلها طول حمدنا تشریعیات چې الله رب العزت آدم علیہ السلام نتر عیسی علیہ السلام پوری کم ورکړو هغه ټول نبی علیہ السلام لورکل نام احمد جمله نام انبیاء د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم دا د ټول انبیاء کرام نوم دی حسن یوسف دم عیسی ید بیزاداری آنکھ خوبا ہمدارند تو تنہا داری تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټول دینونو جامع یو نظام د ټول دینونو جامع نظام الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور کو چپائی کې د انسانیت یووالو او پاغي کې د ټولو قوانینو ازمونو ظلم بے انصافی هغه چې کمنو ختم کړه او د اسلام عدل هغه راغی لنخرجکم من جور الادیان الباطله الى عدل الاسلام لنخرجكم من ضيق الدنيا الى وسط الاخره لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد د صحابه کرامو او د امت مشن هغه چې کوم د نبی عليه الصلاه والسلام دی وعزروه ونصروه وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله د دې امت سمداري هغه ده چې کومه نبی عليه السلام د بعثت د نبی عليه السلام بعثت متضمن یو بل بعثت لره نبی عليه السلام یو جماعت تیار کو او تول یو امت تیار کو اخرجت للناس لتكونوا شهداء على الناس شهادت باور کوي گواہی باور کوي د اسلام د حقانیت بالقول والقلم والعمل په خلیبم د اسلام د حقانیت گواہی ورکړي په قلم بم د اسلام د حقانیت گواہی ورکړي او په عمل بم د اسلام د حقانیت گواہی ورکړي والذین لا يشهدون الزور چې زوام نبی علیہ السلام اخیری پیغمبر داغه نظام اخیری نظام او زو سودی به انکاری کوم دا نبی علیہ السلام سره غداری ده چې زه کوم ننو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت او د ختم نبوت دعوا کوم او زه غیر شرعي طریقې سره سیاست کوم زه غیر شرعي طریقې سره خپل نظام عدالت چلوم زه غیر شرعي طریقې سره خپل ملټریزم چلوم زه غیر شرعي طریقې سره خپل کچره خپل پټوارخانه چلوم دا زرن والذین لا يشهدون الزور ما گواہی نه کړې زما ذمہواری ده تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج نخت ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت زمن ذمہواری ده زمن ذمہواری ده بحیثیت امت لیظهره علی الدین کله د نبی علیہ السلام راوړل شوی نظام د نبی علیہ السلام راوړل شوی دین هغه کامل دی د ژوند هر شوبه هغه بیان کړی ده د ژوند هر شوبه خودلې ده
په هر شعبه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرز زندگی هغه ژوندی کول. من احیا سنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شهید. نبی علیہ السلام وی چا چې زما طرز حیات ژوندی کو سنت نه مراد مقابل د فرض نه وي. الطریقة المسلوکة فی الدین د سنت نه مراد نظام حیات. من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنه. چې زمنګ په غم او په خاده کې زمنګ په 5 فټه وجود کې زمنګ په 10 مرلې کور کې زمنګ په کانال مدرسه کې او زمنګ په ماحول او محله کې د الله رب العزت شریعت حاکمی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړل شوی نظام هغه په ټولو نظامونو باندې غالبي. دا زمنګ نه مطالبه ده، دا زمنګ نه مطالبه ده او زمنګ دا ذمہواری ده. ورونو دا کانفرنس احساسی ذمہ داری وا، احساسی ذمہ داری وا چې من زړه زړه کې څنګه مې وې زړه زړه کې دا عزم وکړو چې زما په 5 فټه وجود کې کم قانون د نبی علیہ السلام خلاف ته ان شاء الله د نن نه بعد بنوي. زما په کور کې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شریعت نه خلاف او د انګریز کم قانون ژوندی وي هغه به د نن نه پس د انګریز قانون به مړي او د نبی علیہ السلام قانون به ژوندی وي. زما چې کم وس دی زما چې کم وس دی د هغې وس مطابق زه به د اغیارو د نظام نه د اغیارو د تهذیب نه د کافرانو د تهذیب نه د انګریزیانو د تهذیب نه بایکاټ کوم. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. فآمنوا بالله ورسوله واتبعوه لعلكم تهتدون. اهتداء چې دا د نبی علیہ السلام په اتباع کې ده، د نبی علیہ السلام په منلو کې ده چې موږ د خپل وس مطابق په خپل ژوند کې په خپل 24 غنټې ژوند کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړل شوی شریعت ژوندی کو. من احیا سنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شهید. د 100 شهیدانو مر ثواب دی. الله دې اول مالا او بیا ټول لا په دې ذمہواری د عمل کولو توفیق راکړي او دې سر ته رسولو توفیق ته موږ ته نصیب کړي. دعا وکړئ، دعا وکړئ. یا رب لك الحمد كما انت اهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفرة. يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا كاشف كرب المكروبين يا مجيب دعوات المضطرين يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رحيم يا ودود يا قريب يا مجيب يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم. الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړه. یا الہ العالمین چې مونږه په کوم محبت باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د ختم نبوت په غیرت او په عزت باندې راجم شویو، یا الله د دې حقیقت زموږ زړونو ته کوز کا. یا الہ العالمین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت خورون کی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شریعت داعیان، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شریعت نوکران او خادمان منګه جوړ کا. یا الہ العالمین منګه جزان یو، منګه فقیران یو، منګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دور نډیر لري یو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ارمان کړو، وی وعدتو لو القا اخوانی، ارمان چې زب خپل ورونو سره کله ملاويږم. صحابه کرام او تو ویل اولسنا اخوانک یا رسول الله، ولمنګ دی رونه نیو. نبی علیہ السلام ته تاسو خو زما یاران یې، ملګری مې، زما رونه هغه دي چې زه به لیدل نیم او په ما به ایمان راوړي او په ما به غیرت کوي. الله دې موږ په هغې کې راولي او الله دې نبی علیہ السلام ته زموږ تعارف وکړي. نبی علیہ السلام موږ نه پیژني
الله دې ورته زمونږ تعارف وکړي او الله دې موږ د هغه په سفارش باندې هغه سره جنت ته بوځي. الله دې دا اجتماع ملګرو ډېر لوی قربانۍ کړي دي، مالی، بدني او انتظامی والا ډېرې زیاتې قربانۍ کړي دي د نبي علیه السلام د نبوت په خاطر او د ختم نبوت په خاطر. د دې ځای دکاندارانو او نورو ملګرو ډېرې لویه قرباني کړې ده. موږ عاجزان یو، موږ له دا هم ډېره ده. یا الله دا خپل دربار کې قبول او منظوره کړه. یا الله چې کوم ملګرو قربانۍ کړي دي، خوارۍ کړي دي، محنت یې کړی دی، هغوی مال او حال کې یا الله برکت واچوه. یا اله العالمین د لرې لرې نه علما کرام راغلي وو، لوی لوی مشایخ راغلي وو، زمونږ مشران راغلي وو، هغوی چې کمدنو د مینې او د محبت په خاطر راغلي وو. لوی لوی علما جبال العلم په دې کې ناست دي، هغوی بیانونه هم ونه کړل، خو د نبي علیه السلام د نبوت په خاطر د جماعتي محبت په خاطر راغلي وو. یا اله العالمین د هغوی عزتونه نور هم سیوا کړه. یا الله یا الله د ټولو ملګرو دا راتلل خپل دربار لایزال کې قبول او منظور کا. بیماران به حاضرینو کې به کورونو کې به زړه کې ویداوي چې د هغوی دپاره دعا وشي. یا الله هغه ټول بیماران روغ کړه. یا الله یا الله زمونږ په دې ملک ډېر حالات رالل او حالاتو سره مخ دی، که هغه د سیلاب دي، که خوا کې په ګاونډ کې زلزلې دي او که چېرته بدامني ده. یا اله العالمین موږ عاجزانو تا ته لاس اوچت کړي دي، زمونږ د ملک د امن او د ایمان او د اسلام غېږه وګرځوه. یا الله یا الله د حاکمانو، د بادشاهانو، د وزیرانو او د عوامو، د فوج او د عوامو یو بل سره اتفاق او اتحاد راوله. یا الله یا الله دا اتفاق او اتحاد په خپل دین او په خپل ایمان راوله. یا الله یا اله العالمین په اسلام زمونږ دا ملک آباد کا، زمونږ ټولې پریشانۍ په ایمان او په اسلام ختم کړه. یا الله یا اله العالمین دې مصائبو کې څوک په تکلیف شوي دي، د چا څوک وفات شوي دي افغانستان کې، پاکستان کې، یا الله د هغې ټولو مرتبه د شهادت نصیب کړه. یا الله یا الله چې څوک یې ژوندي پاتې دي د هغوی د زړونو تسلي وکړه. یا الله یا الله چې د چا مالي نقصان شوی دی، یا اله العالمین د هغوی هغه مالي نقصان پوره کړه. چا قرضي وي، ضروریات وي، د هغوی په زړه کې دا وي چې زما د حاجت دپاره سوال وکړی شي د اجتماع کې. یا الله تا ته د هغوی حاجتونه معلوم دي، یا الله د هغوی ټولو حاجتونه پوره کړه. قیدیان دي، هغوی د دعاګانو په تمه ناست دي، یا الله ټول قیدیان په خیر او عافیت را آزاد کړه. یا الله یا اله العالمین مسافر ملګري دي، یا الله د هغوی هر حاجت پوره کړه. یا الله یا الله زمونږ د ټولو نه رضا شه، زمونږ ویلي او ناویلي سوالونه قبول کړه. یا الله یا الله زمونږ د عاجزانو فقیرانو دا ناسته دا ویل او اورېدل په خپل دربار کې قبول کړه. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد. انتظامی والا هغه په خپلو ځایونو باندې ودرېږئ او په ښه په قرار او په ارام باندې د هر څه خیال وساتئ او خیر د لمونځ وکړئ. انتظامی والا لمونځ وروسته وکړئ.